السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. زمان الدين اسلام خوږو عزتمند ورونو، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی په اسلام کې دو خبرې بیانې، مسائل او فضائل. مسائل معنا دا مسئله څنګه ده، آیا دا جایز ده او که غیر جایز ده، آیا دا کول پکار دي او که دا پرېښودل پکار دي، آیا دا حلال کار دی که دا حرام کار دی. بعضی اعمال صالحه او بعضی افعال صالحه او اقوال صالحه عمل الله سبحانه و تعالی د هغې فضائل بیانې. فضائل دا چې د یو شي غوروالي ته ویل کېږي، او د الله سبحانه و تعالی د دې دپاره بیانې چې د عمل اهمیت د انسان په زړه کې واقع شي او په ښه طریقې سره دا په عمل کې راولي. نو د دې فایدې نه یو بله فایده هم راوځي، هغه دا ده چې انسان راولګېږي او هر عمل له په خشوع او خضوع لله فی الله خالص د الله سبحانه و تعالی دپاره وکړي، ځکه چې الله سبحانه و تعالی ته د دې عمل لپاره پیدا کړی. کم چې ستا مقصود دی، کم چې ستا مقصود دی، یعنی الله سبحانه و تعالی ته د دې دپاره پیدا کړی، نو باید دا په ښایسته طریقې سره وکړی شي. نو گویا کې په اسلام کې دوه خبرې ډېرې بیانېږي، مسائل او فضائل. په غټه سطح باندې گویا کې اسلام د دې دوو شیزونو نه جوړ دی. زما عزتمندو، زه ستاسو پام یو مسئلې طرف ته راوړم، هغه دا ده چې د ذوالحجې د لسو ورځو فضایل. الله سبحانه و تعالی د ذوالحجې د لسو ورځو له ډېر غوروالی ورکړی دی او د دې الله سبحانه و تعالی فضایل بیان کړي دي، او په دې باندې الله سبحانه و تعالی قسم خوړلی دی. او الله سبحانه و تعالی چې په یو شي باندې قسم وخوري نو هغه ډېر د اهمیت وړ وي، هغه ډېر زیات اهمیت لري. نبی صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې اهمیت بیان کړی دی. گویا کې موږ د اهمیتونه وپېژنو او دغرنګه په دې کې د الله سبحانه و تعالی سره تعلق موږ پیدا کړو. الله سبحانه و تعالی په قرآن کې فرمایي: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الله سبحانه و تعالی فرمایي زما د قسمی په سبا باندې، وليال عشر او په لسو شپو باندې، وليال عشر یعنی په لسو شپو باندې، والشفع والوتر په جفت او په طاق باندې، واللیل اذا یسر او په شپه باندې چې کله روان شي. زما عزتمندو، په دې اوقاتو باندې الله سبحانه و تعالی قسم ولې خوړلی دی؟ الله سبحانه و تعالی په دې باندې قسم ځکه خوړلی چې دا ډېر مهم اوقات دي. انسان راولګي، یو لږ فکر وکړي، لکه وروسته الله سبحانه و تعالی فرمایي چې هل فی ذلک قسم لذی حجر، په دې کې خامخا څه حصه شته دی دپاره د عقل والو. کم چې خاص مهم اوقات دی الله سبحانه و تعالی په هغې باندې قسمونه خوړلي دي. یو د سبا وخت دی چې په دې صورت کې الله سبحانه و تعالی په دې قسم خوړلی دی، بل چې دا د مازدیګر وخت دی په هغې الله سبحانه و تعالی قسم خوړلی. والعصر په دې لیال عشر باندې الله سبحانه و تعالی قسم خوړلی دی چې د دې نه مراد د ذوالحجې د لس ورځې. زما عزتمند، لیالي جمع د لیلون ده، او لیل اطلاق په دې ورځو شپې دواړو باندې کېږي. د دې نه لیل په کلام عربی کې لیل معنی دا ده یعنی ورځ یا شپه، خو اکثر د شپې دپاره د استعمالېږي. علما فرمایلي چې دې نه د ذوالحجې د لس ورځې مراد دي. او بل قول پکې دا دی چې د رمضان المبارک د اخرنۍ عشره د دې نه مراد ده، او دواړه دې نه مراد کېدلی شي. نو دلته د ذوالحجې د دې لس ورځو فضایل په دې طریقې سره ثابتېږي چې الله سبحانه و تعالی په دې باندې قسم خوړلی. یعنی موږ د دې نورو شیزونو په تفصیل کې نه ورځو، ځکه چې زموږ مقصود دا دی. زما عزتمندو، څه ورځې زموږ سره په دې کې اوس هم لا باقي دي د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې. موږ څه د عذر د وجې نه په دې باندې ویډیو نه شو جوړولی، او دا پیلنۍ ویډیو ده زما ستاسو مخې ته رالم پس د استخارې نه. استخاره مې وکړله چې آیا دا کار کول څنګه دي، آیا دا ویډیو جوړه شي که جوړه نه شي. نو ما فکر وکړو چې ولې نه، انسان باید څه علم ول الله سبحانه و تعالی لږ ډېر ورکړی. موږ خو طالب العلمان یو، څه لږ ډېر خبرې م چې خپلو اساتذو کرامو یادې کړي دي، باید دا د امت مسلمو ته موږ پیش کړو. که په دې کې څه غلطي نو باید زموږ اصلاح وکړی شي، تنبیه وکړی شي، او که څه تصحیح معنا صحیح خبرې باید په هغې باندې انسان عمل وکړي او زموږ دپاره صدقې جاریه شي.
او یو مطالبه مې ضرور دا وي چې موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. نو علما فرمایي چې دین د ذوالحجې د 10 ورځې مراد دي. نو په یو طریقې سره خو دې فضیلت دا ثابت شو. بل لا په صحیح بخاری کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله سبحانه وتعالى من هذه الايام. الله سبحانه وتعالى ته په دې 10 ورځو کې عمل دا ډیر محبوب دی په نسبت د نور ورځ سره. یعنی عمل صالح که په دې ورځو کې تکي د الله ته ډیر محبوب دی په نسبت د نور ورځو سره. نو فائدہ دا ده چې په دې کې اعمال ډیر زور ورکړه، الله سره تعلق جوړ کا. او دا په کال کې چې د غلس ورځي په کال کې دا یو میاشت دی کې د غلس ورځي یو کال بعد بیا پته نه لګي چې ته به ژوندې او کمړ وي. نو مخکې د دین چې پتا باندې مرګ راشي د الله سبحانه و تعالی سره تعلق پیدا کوي. تعلق جوړول اهمه طریقه ده چې هغه اوقات ته سړی ذهن متوجهږي چې په کې د الله سبحانه و تعالی سره ښه تعلق جوړي. لکه د دنیا او عالم طریقه ده، کله چې سیزن راشي نو هغه طرف ته ډیر متوجي چې ډیر پیسې پکې وګټي، ډیر مال پکې وګټي. نو د آخرت والا څوک چې آخرت اراده لري د الله سبحانه و تعالی د ملاقات اراده لري، نو باید هغه هم ذهن دې طرف ته متوجي کی چې د اوقات مبارکه، اوقات مخصوصه لکه د تهجد وقت شو، د صبا وقت شو، د مازیګر وقت شو، لیال 10 ليله القدر وغیره وغیره، یوم عرفه شو، لاغي بارکه ان شاء الله روس به اوسو خبري وکړو په بلی ویډیو کې. نو باید دې انسان ذهن متوجي کی. علامه ابن تیمیه رحمه الله د دې په فضیلت کې د فرمای چې واستيعاب ايام 10 ذي الحجه بالعباده ليلا ونهارا افضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه ومال. گویا کې د هم دا خبره چې د حدیث سره غوښتي ده چې د 10 ورځې په عبادت سره نیول دا جهاد نه افضل عمل دی چې په کوم کې د انسان نه مالم خرج نه کړي شي او دا غرنګه د ته پای کې شهادت هم ملونی شي. علامه ابن حجر رحمه الله د دې فضیلت کې دا فرمایي چې د دې فضیلت یعنی د دې 10 ورځو فضیلت ماته د دې ځنه معلومیږي. یعنی اجتماع العبادات فيها په دې کې هغه مهم عبادت راجم شي، حج، عرفه، قربانی وغیره وغیره، دا عبادت په دې کې راجم کیږي. نو دا ډېر د فضیلت ورځې دي. نو مقصد زمانه د خبرې دا دی چې په دې کې باید انسان عبادت ول ډېر ضرور کی، الله سبحانه و تعالی سره تعلق پیدا کی. او دا غرنګه انسان باید فاستبقوا الخيرات باندې عمل وکړي. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې تاسو د یو بل مخکیواله وکړي په نیکو کې. یو انسان دی هغه چې د صلاح حدیث یاد کړي ته 200 یاد کړي. انسان د الله سبحانه و تعالی په لار کې 10 روپۍ ورکړي ته 100 ورکړه. یو انسان چې دی پای کې په 100% کې 80% اخلاق دي ته بزان کې 90% اخلاق پیدا کړي. یو کس دی هغه د الله سبحانه و تعالی لپاره چې 10 رکعات نوافل کوي، 10 رکعات نوافل کوي ته 10 شو کا سلوي خو کا فاستبقوا الخيرات باندې عمل وکړه. الله سبحانه وتعالى قرآن کې فرمایي والسابقون السابقون اولئک المقربون. کوم انسانان چې نیکیو طرف ته د سبقت حاصلي نو دوی په آخرت کې جنتونو طرف ته مخ کی، الله سبحانه وتعالى به ول جنت ته داخلي. او زما عزتمندو الله سبحانه وتعالى فرمایي چې دغه خلق د الله سبحانه وتعالى ته نږدې دي. نو دا یو عمل چې انسان دا کله اختیار کی معنی سبقت الى الخيرات، سبقت الى الطاعات، کم شی باندې چې الله خوشاليږي باید په دې کې دا سبقت حاصل کی. نو د انسان به الله سبحانه و تعالی تقرب حاصل کی، په نوافل به انسان الله سبحانه و تعالی ته نږدې کیږي. یو اثر د تبل حدیث د تبل پیش کومه علامه ابن قیم رحم الله راوړی دی، ډېر ناشنا حدیث دی. هغه موږ له دې طرف ته ترغیب راکړي چې موږ په دې 10 ورځو کې ډېر عبادت وکړو. قال ابن قیم رحمه الله تعالی قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الدعاء فيها وكان يأمر فيه بالإكثار من الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد. يعني نبي صلى الله عليه وآله وسلم با پدې کې چې دې پدې ورځو کې دعاګانې ډېرې زیاتې کولې. ويأمر فيه بالإكثار من الدعاء. او نبي صلى الله عليه وآله وسلم با امر کولو په دې ورځو کې چې انسان راولګيږي او ډېر دعاګانې وکړي، تکبیرات وي، تحمیدات وي، تهلیات، معنا الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، دا ډېر زیات وي. او د انسان راولګيږي د الله سبحانه و تعالی سره تعلق پیدا کی. تکبیرات دا معنا الله اکبر او دا غرنګ دا کوم چې مشهور تکبیرات دي دام ته مراد کېدلی شي الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا.
الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. باید انسان خپل هم فکر وکړي چې زمونږ مصیر او مرجع دا کم طرف ته دی، موږ کم طرف ته روان یو. باید انسان د خپل الہ سره تعلق پیدا کړي، په ځان کې اخلاق حسنه پیدا کړي، په ځان کې خاص کر دا صفت پیدا کړي چې سبقت الى الخيرات. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.